ګرانو کتونکو ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی. رمضان پیکج ورکوي هغه یتیمانې بچې چې هغه علم کوي او د کتابونو وسې نه کېږي او چې علمه جوړه شم. د بده مرغه دغه دیني کتابونه دومره ګران چې موږ نن د شپږمې درجې کتابونه چې کوم دی هغه به موږ څه د 20,000 پورې 27,000 پورې او دا د اولې درجې او د دویمې درجې او د درېمې درجې دا څه ده 10,000 پورې شو. نو دا ښه ده دا خو ما ته یاد و چې ما یاره یو زنانه راته د کتابونو ویلي دا راته پته نه وه چې زنانه څوک ده د کوم ځای ده بیا به راځي نه به راځي خو به ځان سره مې راواغستل. اوس چې مې کله رجسټریشن کو د دې زنانو نو دا زنانه پکې راغله وي زه هغه زنانه یم چې تا ته ما د کتابونو ویلو د کومو درجو دې ویلو د اولې درجې او د دویمې درجې د درېمې درجې دا تا ویلو ښه چې دا کتابونه ماله وروړه د سیمه درجه کې ده درېمه درجه کې ده خو لا د یوې درجې کتابونه هم نشته د یوې درجې هم نشته مدرسه کې ورکړي خو واپس یې ترې واخیستل چې کور ته اجازت نه درکړو د وړو نو مونږ خو ورته ډېر خفه وو چې مونږ وله څه کوو خو الله پاک دې تاسو سره ډېر خوږ کړي الله پاک دې ستاسو دواړو جانه خشته کړي چې تاسو مونږ سره امداد وکړو مونږ سره مرسته وکړه دا بچي مې تعلیم کوي دا به سبقونه وایي دې کې به ستاسو ثوابونه کېږي دې کې به الله پاک تاسو له پوره اجر او بدلې درکوي مونږ به تاسو ته دواګانې کوو. حضرت خان حاجي صاحب ته به دعاګانې کوې ښه اعتکاف ته اوس ماشومه ناسته ده چې راتلم وایي مورې پرون هم لاړو کتابونه دې راونړل اوس هم ځي وایم خدای پاک په مهربانه شي تاسو دواګانې وکړئ الله پاک به رحم وکړي ډېرو خلکو له یې ورکړه ویې غشتله حضرت خان حاجي صاحب مونږ له هغه ته دوا کوه خو حاجي صاحب ما ته د دې دوو ذکر نه و هغه ما ورته ګران کتابونه یاد کړي وو 27,000 والا نام هم راواغستل او دا مې ته نن بغیر به اجازت راواغستل ما چې دا زنانه زما ذهن کې ده چې یاره هغې له والم او دا د دې درېیم ځل چې دا ما ته یادوي زما کتابونه رانلل چټونه سرلاس کښې که نه تو خیا دا ځان سره چې هغه درجو چټونه چې کوم دی هر ځل ما ته ښیي نو دا د نور زنانه هم دا زما مخې ته ناست دي دې وخت کې یو شمېر زنانه ناست دي نو دې پکې اواز وکړو وي زه هغه زنانه یم چې ما پکې کتابونه مې درته ویلو نو هغه کتابونه چې کوم دی نو هغه مونږ دې له روړل ورسره دې خلکو ته خوراک هم میلاویږي دې خلکو ته کپړه پیزار هم یتیمانو بچو ته میلاویږي او ډېر خلک لا دا اوس یو خبره دغه شوې ده چې ایلب خان شیرپو زړې ویډیوګانې شیر کوي نو ګرانو کتونکو ما سره د نوې ویډیوګانو وخت نشته نو زړې به زه څه شیر کړم البته یو ویډیو رانه په دویم ځل په درېیم ځل شیر کېدی شي ځکه چې موبایل مې ډک کړي موږ دې ته نه ګورو چې موږ دې ویډیو کې څه ویلي دې ویډیو کې هم څه ویلي برقه ده او بس په برقه کې څوک راغلي ناست دي نو دا زنانه چې کوم دی نو دې به ځان سره دا چټونه چې کوم دی دا مسلسل روړي دا ځکه مې چې کوم دی نو د دې دا تپوس وکړو دا والا د اولې درجې دا والا د دویمې درجې او دا والا درېیمې درجې د دوو درجو ما تاله درکړل ښه صحیح ده اوري او دا والا دا چټونه هم والا او دعاګانې حضرت خان حاجي صاحب ته کوو خوشحاله اوسه ودنه الله پاک دې وله ژوند ورکړي الله دې کامیاب کړي الله دې د دې بدلې په دواړه جانه ورکړي او الله پاک دې ورسره ډېر خوږ کړي زمونږ ورته وس او طاقت نه و او الله پاک تاسو له دونه برکت درکړو چې موږ سره امداد وکړو الله پاک دې د سره ډېر خوږ کړي الله دې د سره خپل امداد وکړي امین انشاءالله د حاجي صاحب د طرف نه به د اولې درجې دا کتابونه مخلمه دا ته د 10,000 روپو چې کوم دی نو دې وخت کې دا کتابونه تا واغستل الله دې حاجي صاحب لا اجر ورکړي ګرانو کتونکو ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره تاسو تعاون کولی شئ په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی ایزي پیسه ده داسې زنانه راځي مجبوره اوس یو زنانه د چینې نه 5 بچي دي مجبوره را په مخه کړې ده وي 3 ورځ د راځمه خو یې ته نه میلاویږي نو ضرورتمند دي نو ضرور یې مدد وکړې مننه خوشحاله